دا راته وایي چې تاسو دې د روهید ریل اسټیټ مارکیټینګ کمپنۍ روهید لکه اولې روهید زما مشرک زوی دی بالکل هغه زما مشر زوی او هغه ټایم کې هغه ډېر ورکوټ دا راته وایي چې مارکیټینګ کمپنۍ روانه کېدون علاوه تاسو بل څه مایند کې نه د فیلډ ته زه یو شوق سره راغلم او الحمدلله مونږ خپل پروجیکټ دي شینواری ګارډن شینواری هیلز شینواری کالونی سر دا راته وایي چې تاسو دلته لکه پروجیکټ کوم دي څنګه طریقې سره لکه کار کوي موږ مختلف پروجیکټ کې کار کوو سٹارټ په موږ خپل چې کوم شینواری هیلز شینواری ګارډن کوم نامې متاس توښته هغه اوس تقریبا کال یو نیم کالو شو روهید هومز په نامه ما خپل ویلا سٹارټ کړی دي السلام علیکم تاسو ګورئ جن 91 نیوز او زم صبر شاهین څنګه چې تاسو ته پته موږ یو سیریز سٹارټ کړی چې پای کې موږ د اړ کمپنی سی او سره ملاقات کو د ای کمپنی حواله سره خبرې اترې کوو د کشانتي موږ راغلي او بلې کمپنی ته چې نوم یې روهید ریل اسټیټ مارکیټینګ کمپنی راځي چې دای سی او سره ملاقات وکړو او تاسو سره هلکه خبرې اترې السلام علیکم سر وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سر جی اول تاسو خپل تعارف کې د کم ځای او سنوم زمانوم خو ایاز خان شینواری دی او زه لنډی کوتل نه بیلون کوم او روهید ریل اسټیټ مارکیټینګ کمپنی سی او ام جی سر دا راته وایي چې دا مارکیټینګ کمپنی چې تاسو شروع کړو د څومره موده وشوه دا هو 2018 کې مونږ سٹارټ اخښتاو د لنډی کوتل نه چې هغه ټایم کې لنډی کوتل کې سره ریل اسټیټ حواله سره چا دا خبرو باندې پویدم نه چې ریل اسټیټ سوي یا څه نو پایله مونږ افیس اوپننګ پر لنډ کوتل سایډ باندې اجي سر دا راته وایي چې تاسو د روهید ریل اسټیټ مارکیټینګ کمپنۍ روهید لکه اولې روهید زما مشرک زوی دی بالکل هغه زما مشر زوی او هغه ټایم کې هغه ډېر ورکوټ نو بس ما روهید ریل اسټیټ مارکیټینګ کمپنی نو روهید نامه مې ورکړه هغه زما مشرک زوی دی نو سر دا راته وایي چې مارکیټینګ کمپنۍ روانه کېدون علاوه تاسو بل څه مایند کې نه صرف دا مایند کو چې تاسو یې چې راځي مارکیټینګ ریل اسټیټ کمپنۍ چې کوم را سٹارټ کوم بالکل میډم دا سه چې مونږ خو الحمدلله خپل بزنس هر څه مسته پاک افغان بارډر پوله باندې مونږ پراته یو خو دې فیلډ ته زه یو شوق سره راغلم او الحمدلله مونږ خپل پروجیکټ دي شینواری ګارډن شینواری هیلز شینواری کالونی په دې نامه باندې مونږ خپل ذاتی پروجیکټس دي او مونږ بیلډرز زم شینواری بیلډرز هغه مونږ نو ټول د یو شوق سره زه راغلم د فیلډ ته 2018 جی سر دا راته وایي چې تاسو کې دلته لکه پروجیکټ کوم دي څنګه طریقې سره لکه کار کوي موږ مختلف پروجیکټ کې کار کوو سٹارټ خو موږ خپل چې کوم شینواری هیلز شینواری ګارډن کوم نامې متاس توښته هغه اوس تقریبا کال یو نیم کالو شو روهید هومز په نامه ما خپل چې ویلا سٹارټ کړی دي ورسره مارکیټینګ هم کوله کوم کې چې موږ افیس ته حیات آباد هایټس 1 بیا موږ په بیگ سایډ باندې حیات آباد هایټس 2 ورسره های رایز چې کوم دي دغه مارکیټینګ هم کوم سر تاسو دا وایي چې لکه تاسو 2018 نه سٹارټینګ اغستره نه دا مارکیټینګ سټیج دی کې ریسک دی کنه دی دا لکه څومره ریسک دی خلک زیاتره وی چې او خو مارکیټینګ دی مارکیټینګ هم نه کو دا وړل ګران کار دی حواله سره ټول نو بالکل بزنس خو هر یو بزنس هم چې هغه کې برسک اخلي ریسک مطلب اپ ډاون به پکې راځي خدا اپ ډاون پکې خم وي چې کله یو سیس ډاون شي نو هغه نه چې کوم فراډ ولا خلک هغه خود به خود تروزي نو د کې ریل خلک چې وي هغه پاتې کوي نو دا زموږ دا هغه د پاره دا یو سیس خلک چې یو سیس ډاون شي نو پاغه کې و فیک خلک چې دی هغه د فیلډ نوزي نو چې کوم رو خلک یو هغه ریسک اخستای شي نو دا بزنس کولای شي هغه پاتې کیږي په مارکیټ باندې نو تاسو چې لکه څه دا راته تاسو 2018 نه سٹارټینګ استو نو دې کې څه مشکلات تاسو ته راغلو بالکل دا خو ظاهره خبره چې او بزنس کې مشکلات خو په سٹارټ کې ډیر وي او موږ له خو زیاته تر مشکلات د وجران نغله چې موږ سٹارټ چو خپل پروجیکټس نه واخستګانه بیلډرز هم خپل او چې کوم سوسایټیز چې کوم هغه من خپل نو موږ له خو داسې ډیر خو بیا بهر حال راځي بزنس کې چدای مخه ته هغه راځي ریسک راځي چې هغه په کې تبع اخلي مخکې به هغه لپاره ریسک ضروری دی چې ریسک واخلي دا ته چې نن سبا چې څنګه سوشل میډیا دور دی دا تر میډیا یوز کین هغه مارکیټینګ سره څومره ذات اٹیچ لکه څومره ضروري دی میډیا مارکیټینګ لپاره څومره ضروري دی بالکل د هر بزنس لپاره چې مارکیټینګ دا چې ضروری دی کوم چې سوشل میډیا ډیر زیات ضروری دی کته وګاړي چې زه په بزنس کې مخکې
لاړ شم مخکې ترقي وکم نو ټولو نه مین سیس چې دی دا ډیجیټل مارکیټینګ دی. هغې چې ته 1 لک روپۍ ګټې نو په کار ده چې 50,000 هغې سایډ ته ولګې نو تاله به دوباره هغه چې دی رسپانس بیرته راځي نو ضروري دی ډېر. چې دا راته سره ایجوکیشن خلک وی زیات کنه ایجوکیشن ضروری ده. آیا مارکیټینګ ایجوکیشن سره تعلق شته او نشته؟ څومره ضروری دی او ضروری ولا نه دی؟ یاره دا خو به زه خپل زه یو پریکټیکل تاسو ته ناست یم. بالکل ما اتم 8 کلاس کې ما ایگزام ورک او هغه ریزلټ ما نن هم نه کتلی 2016-17 نه بعد. نو ما په خیال باندې تعلیم زه دا نه وایم تعلیم ښه څیز دی خو یو تعلیم پورې به خپل بزنس نه تړی چې ما تعلیم نشته زه دا بزنس نشم کړی. نو بزنس چې دی دا یو الګ فیلډ دی د تعلیم ضروري دی خو دومره هم نه چې ته اوس وایې چې به زه به پیله تعلیم دا ټول 15 کاله عمر وي دا به تعلیم کې تېرېږي بیا به بزنس هغه ټایم تېر وي. نو دې کې ما ته پته چې خلک به مخالفت وکړي دې خبرې خو ما خپله تعلیم نشته دومره چې څومره ضروري وي که نه. نو الحمدلله روان یو مارکیټ کې. صحیح اصل تاسو چې کله دلته سټاف ځان هایر کوئ که نه کې زه تاسو څه کتل غواړئ لکه تاسو اول پکې کوم پوینټ چې ها دا کس پکې دی کې دا پوینټ ته زموږ کمپنۍ کې کار کولی شي؟ بالکل مونږ خو هغو ته ګورو که نه هغو یو خو پایله نن سبا سی وي سینډ کړي په وټساپ باندې سی وي خو بس زه دلته هم جوړولی شم چې وایم چې دیش کمپنیو کې ما کار کړی خو هغه نه بس هغه مونږ کېنوو هغې نه یو څو پوښتنې وکړو چې آیا یو پروجیکټ دپاره مطلب کوم داسې ضروري څیزونه دي چې هغه مطلب مخکې کامیابېدی شي یا انویسټمنټ لپاره ښه ثابت نو هغوی مطابق بیا موږ هغه چې دی هایر کوو نو هغه ټایم سره دا هغه کړو. سر دا راته وایي چې کله کلاینټ راشي او هغه کنفیوز وي یا تاسو داسې خپل سټاف والو ته څه کومه سټریټجي ورکوئ چې کلاینټ کنوینس کولو د هغې طریقې کار څنګه دی هغې حوالې سره ته وګورئ؟ بالکل بس کلاینټ خو یو خو دا وي چې موږ سره چې کله ستا سره په کمپنۍ کې اپورچونیټیز زیات وي که نه نو الریډي کلاینټ به اوس یو کلاینټ کېناسته او هغه ته پوښتنه تر وکړي ستاسو بجټ څومره دی هغه به ووایي چې زما 2 لاک دی نو الریډي موږ ورته چې موږ سره شینواري ګارډن شته دلته پلاټر کولی شو. بل د کلاینټ دپاره به ته په ګراوند باندې یو څیز ساتې اوس موږ شینواري ګارډن دی موږ ډایرکټ په 2 لاک روپۍ ورته قبضه ورکوو او داسې قبضه نه ورکوو چې کوم مارکیټ کې خلک وایي چې قبضه موږ یې باقاعده یو پلاټ ورته وښوو چې دا د پلاټ شو. نو ټولو نه مین سیز چې دی د کلاینټ دپاره هغه ته په ګراوند باندې یو سیز کېښودل دي چې دا سیز دی دا زه ستا ته در کوم نو کلاینټ به ډېر اسانه سره بیا نن سبا په مارکیټینګ کې زیاتره لکه داسې پیک دغه هم راغلي که نه کمپنۍ باندې چې هغې لکه پیسې ترې والي او لوړ شي د خلکو هغه ټرسټ چې هغه نشته دا به څنګه خلکو ته وایو چې آیا دا کمپنۍ ستاسو لپاره جوړه شوې ده او دلته راشئ دلته انویسټمنټ وکړئ دلته پلاټ والئ دا څنګه طریقې سره موږ هغې ته وایو؟ نو دا خو نن سبا تاسو ته پته چې کلاینټ هم ډېر زیات پوه شوي دي که نه په کار دی موږ به کلاینټ له دا میسیج ورکړو چې تاسو د کمپنۍ ټولو نه مین سیز کمپنۍ بیکګراؤنډ ګورئ چې آیا د اونر چې په دې چیرز باندې ناست دی د فیملی بیکګراؤنډ ګورئ بیا یې بزنس بیکګراؤنډ ګورئ چې آیا دا سړی څنګه سړی دی که هغه معاملات نورو خلکو سره ټیک شوي یا بیکګراؤنډ فیملی بیکګراؤنډ یې ښه وي بزنس مایند والا خلک وي نو الریډي هغو خلکو پسې تاسو تللی شئ. صحیح ده سر دلته دا راته ووایه چې دلته چې کوم کلاینټ راځي نه هغې لومړنۍ خواهش څه وي لکه هغې د څه تکل باندې راځي هغې څه وایي چې زموږ لپاره په دې پروجیکټ کې یا په دې کې څه پکار دی لکه چې موږ بیا کس کنوینس کړو بنده ته پته ولګي که نه چې ها دا کس مو کلاینټ راغلی د ده تمنا دا ده د ده خواهش دا دی چې موږ دا وکړو نو تاسو هغې له څه داسې څیز پرووایډ کوئ چې هغې لکه خوشحاله شي او پلاټ واخلي؟ نو کلاینټ خو بس ټولو نه یو مین سیز چې دی هغه نن سبا تاسو ته پته چې یو خو ان او سی پوښتنه زیاته کوي ان او سی خو نشته دی پېښور کې خو بیخي هم نشته ټیک ده هغه موږ دروغ نه ورته وایو صفا ورته وایو چې پروسس کې د موږ فایل جمع فلانه فلانه دویم د کلاینټ پوښتنه دا وي چې قبضه نو زه بذات خود خپل ګاډي کې کینوم او بیا مې یو قبضه ورکوم نو چې قبضه ورکړي نو کلاینټ غټ خواهش چې دی هغه قبضه ځکه چې هغه تاله همدې سیز پیسې ورکوي نو په کار دی چې سیز ورته میلاو شي کلاینټ الریډي خوشحال شي. صحیح سر اخري سوال تاسو نه دا کومه چې دا بزنس ته نن سبا جنریشن باندې څومره ضروري دی او هغې ته تاسو پیغام ورکول غواړئ چې آیا دا بزنس کول ضروري که نه دي؟ بالکل بزنس خو ډېر یو ښه
سیز دی ځکه چې نن سبا تاسو جاب خو بس هغه وایي کنه چې جاب یو کس ساتي او بزنس چې دی غونډه فیملی ساتي نو بزنس ډیر زیات ضروری دی او دام یو زه دې ته غلطه خبره وایم په دې ځنه چا سره ایګری چې هغه وایي چې بزنس په پیسو باندې شي نه مین سیز ټرست دی په مارکیټ کې ټرست جوړ کا پیسې خود به خود راځي نو بزنس ډیر اهم شای دی نن سبا او چې څومره ځوانان دي مونږ دا نه ورته وایو چې تعلیم کې ټایم مه ضایع کوئ تعلیم هم وکړئ ورسره سره سیکنډ ټایم کې بزنس ماشاءالله تاسو سی او صاحب جواد صاحب زه ورسره ملاو شوی یم نه یم خو یو د تعریف محتاج دی زه ډېر زیات اپریشیټ کوم نو هغې غوندې خلکو سره جاین وکړئ راشئ کښېنئ ورسره چې بزنس لار ورته وښیي تعلیم کوئ ورسره تعلیم ضروري دی څه خبره نشته خو مارکیټ کې دا یو ځل به ته راوځې د خپل هغه ته تعلیم کوي یا بل جاب کوي روزه بزنس طرف ته روزه اوکې سر تاسو ډېره مهرباني السلام علیکم جی څنګه چې تاسو کتل موږ روهید ریل اسټیټ مارکیټینګ کمپنی ته راغلی و دای سی اس سره خبرې اترې مو شولې او ډېر ښکلي انداز کې خبرې مو کړې نو دا که شان زموږ کوشش لري چې نوې نور چې کوم مارکیټ راغلي دي یا هغې کې چې څومره کسان کار کوي سی او صاحب سره ملاقات کو تاسو ته ووایو او د هغې پر موږ ستاسو نه غواړو اجازه تلوي الله پاک